چړې سره خاص ستانه زګوتې کټ کوم سر نه کټ کوم بیا غنه ویډیو جوړ کړ چې ویډیو ټول مارشه باندې هر اثر پرې وته یو اس ام جی استعمال کړی دی موږ ریکور کړی او یو ډنډا دی او د سر کلکه غونه ډنډا دی ترابونه شکاو او دوبه کوم را برکاوم او دلته کو غلط نشره وتل دی ټول ما پر غلطه کوم نشکی ایس نشه دا اچ تی سی نشه دا غلو دا اوس کې بیا مازغه کار کوي نه مغزه خو کار کوي دا قدم په جوړ مزغه کړي وا پولیس بچ نه منه حکومت څوک نه مني به خو ډېر خبره کېږي ضرورت نشته حکومت خو ډېر دا هوار سړی په خپه دي څومره قوم دی او خلک او چې یو مسلمان بل سړی ته ګوري چې تمره والي خوړلې دي ټول قوم په خپه او بلکې ټول خلک په خپه دي په دې باندې چې دا کوم ظلم او خلکو قتل په سوشل میډیا باندې همیشه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو نواز منګل یم او دا مهال زه د ډیرو عزتمندو بنو ګل ډیسټریکټ بنو کې موجود یم تانا ټاونشپ دغه دا یو دوه ملزمان د 13 ورځ یو ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شو چې یو مظلوم یو کس هغه ډیر د بېدردۍ سره کسانو چې هغې په تشدد کولو وهل ټکولي کولو نو هغه دغه د دوه ځوانانو چې د مخکې نم عادي جرایم پیشه دي او بیا کې بیا د بنو پولیس کویک ایکشن واغستو په کې د ډي اس پی صدر ټاونشپ کم اس ایچ او ډي اس پی صاحب ایمان الله خټک صاحب په دې کې ایکشن واغستو دغه د ملزمانی گیر کو دغه سوشل میډیا کچري زمونږ د دې خلکو د لپاره نیو جنریشن د سہولت د لپاره استعمالي اوس چا د چیټ جی بي ټي په د نشه چې چیټ جی بي ټي سره هغه ډیر د سہولت د لپاره ده خو کله نو تاسو د فیسبوک تاسو کې د تاسو د فیسبوک او د یوټیوب پته وی ځکه چې دا هغه استعمال صحیح نه کوي غرض مقصد هم دا دی چې د دې ولی په دغه کس باندې تشدد کو او بیا د ولی د دې کس دغه د تشدد سوشل میډیا ته هغه سیر کا د سپیسیفیک ډیر زیاته مننه چې تاسو وخره کو زمونږ هم غرض مقصد دا دی چې یو طرف ته سوشل میډیا استعمال دی خهم کې دی شي بل طرف ته دغه شان کسان بد استعمالو کې دا وکوه سو یو کسو ایمان ډیر زیات تشدد کیدو په ویډیو کې به داخله ګورم که پوسیبل وي داخله ایمان په لرګو باندې چې کوم د پسر سر باندې وهل کی د صدا سي ډیر ظلم کړو د خپل مس کې د سابقه کریمینل دی کریمینل ریکارډ په تانه کې شته دی دغه ورځ د کاس باندې د شک کوج د تمام سره غلي بیا د قانون په خپل لاس کې واخستو هغه کسې الته وهلو ویټه کولو یو چې چړې سره خاص ستانه زګوتې کټ کوم سر نه کټ کوم بیا غنه ویډیو جوړ کړ چې ویډیو ټول مارشه باندې هر اثر پرې وته چې هر سړی خایف شو چې دا سلې بل لګیا ده او سوشل میډیا د دمر غلط هغه خلکو باندې یو یاره هغه په شو چې دا ټاونشپ کې څه لګیا دي د سلسله کې موږ خپل افسرانو ډي پی او صاحب او ریپیو صاحب موږ سخت حکم وکړ چې دا ملزمان پر صورت باندې نیول دي او د کې فریقات ته پنځول دي د دې لپاره موږ او ډي سچو سره موږ ټیمونه جوړ کړل ټیکنیکل طریقې سره کارونه پکې وکړو او د مو بمای د چې کوم سابقه کریمینل ریکارډ د منشت پروشیا غلا هغه سونه مونږ به ټرانسکوپ مو برآمد کړو او چې کوم ډنډای استعمال کړي هغه هم دنه برآمد کړ کوم موبایل مې چې د ویډیو کړی هغه هم برآمد کړو او ان شاء الله به موږ عدالت ته پیش کړی دی درې ورځې کسټډي د بنورم خپل ان شاء الله صحیح عدالت په تر باندې عدالتي هغه موږ د تورکو چې کیف فرقدار دی ورسي او د نور خلک باندې عبرت والی ډي اس پی صاحب درته چې په اف آی آر کې کمی لکه مطلب د دفعې شامل دي د دوه خلاف او هغه کم چې مجروح هغه ډیر زیات تشدد پېښه او ډیر زیات خوګو مجروح چې کم دی هغه خو اوس هم هسپتال کې پروت دی هغه فردر موږ رائے په خلکو دی په خلاف نور سیکشن هم سخت وبکي او د چې کوم کار کړی دا ټول معاشره باندې یو قسم خوف پیلاو شوی دی د دغه غلبه چې د نور خلکو هم داسې عقیده شي قانون په لاس کې وري دی موږ چې موږ په کوم غیته ته سخت نه سخت هغه پکې ورکوم ډي اس پی صاحب درته چې د دې خلاف په دغه اف آی آر کې مدعیان څوک دي څوک د دې خلاف چې کوم د ریپورت کونینده دي د کې فیض الرحمن چې کوم د اسپر کا وزیرانو هغه د ټاونشپ کې د کوم دی هغه فیض الرحمن چې کوم دی هغه مدعی دی پکې او یو بل خبر تاسو کوم چې د کم کله د کس هلو او فیسبوک باندې د میډیا د ویډیو ورکړه بیا هغه کم د کوم کم کسان دی هغه کوم کومي لنجه تر نه جوړه ځکه چې دوی چې زمون کوم کس ولې دومره ظلم سره وشو دی چې دومره بربریت او وحشیانه تشدد باندې وشو او سوشل میډیا باندې ورکړه بیا کوم ټول غونډه کړو هم کویک ایکشن پکې وکړو هغه غټه خطر مون پولیس چې کوم دا هم تاسو یو ډیر غټ کریډټ تاسو له زړه کوم چې لکه کده کومونو هغه انختی او د یو کس په سر بیا ډیر زیات نقصان
نقصان شوی بالکل پرون موږ ته دا کوم چې کم سپیر کوم مشران دي تقریبا 60-70 کسان راغلي او شکریا مو ده کوله او موږ ډېر مرسته سره وکړل ډېر موږ ته ډېر ښه وکړو ډېر خوشحاله وو موږ هغه چې تاسو دومره کویک اکشن په واخیستلو دې ته موږ دا میسج ورکړو چې موږ چې کله موجود وو خو دا نه خواسته که پولیس نه کوو تاسو بیا پاسه پوره کوو موږ اول بیا موږ ته پوره کوو که څه جرم یې هغې موږ بیا ول هغه کوو بېخیني به کوو هغه به تاسو بیا کوئ فلحال موږ نه خوشحاله دي او موږ ټول پولیس خبر پولیس ته ډېر شکریا ادا کوله ډي اس پي صاحب دې ټایم تاسو په لکو خلک ګوري د ټاونشپ او د بنو خلک خو لازم د تاسو ټول خلک پیژني سب ولویل غواړي د دې د خلکو ته د اویرنس ډېر زیات ضرورت دی چې د موبایل استعمال سه یو شي که تشدد یو کو نو ویډیو بیا ولې خبره نو سب ویل غواړي لاس کې خلکو لا زه خو دې تام چې هر سړی ته ګوره چې قانون په دایره کې د خپل کار کوي سره دا د چې کوم حرکت کړو چې سوشل میډیا باندې دا ویډیو ورکړه حالانکه دا د نه غټ وال ټکول وشوي خو دومره میډیا ته چانه دی ورکړي چې ټول معاشره باندې یو غو کې سره پکې او د تام په کار د نور ټولو خلکو ته په کار چې سوشل میډیا د غلط استعمال نه کوي او داسې دروغ سيزونه دی ورکوي پکې تفریح کوم هغه چې دی اده شیر کوي خې دی پکې نه کې داسې ظلم او بریا چې نه معاشره باندې غلط اثر پروي دی په سکور نه سوکرالو چې لکه مطلب انسان گیر شي کور نه خورازي چې ضمانت پسې کور ول دی په دی کې سبدګیرن هغه کوي چې ولې دی داسې کوي یاره کړي اختیار خبر ته کوم ما خو د بیک ګراوند پتا وکړه د بدبختی د بدبخت عملونه د روریان د نه تنگ دي د مور د نه تنگ د نه خوريان وغیرہ ټول کور پرېخه دي د آیس ایډیکټ آیس نشو کی بیا د مسلې د جوړ کړي پکې ټول کور ځان او ته پرېخه دي پکې تاسو له واپس بیا چې جوزف دغه کسان ایزیلی گیر شو د تختیدو کوشش کړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چونکه ملزمان دي او سب کا جرائم پیشه دي د خپل ډېر کوشش وکړو د قانون نه بچولو او چونکه پولیس ته موږ پروفیشنل کار وکړو نو هغه سره مې گیر کو د خپل کوشش کړی د بیا هم پولیس خپل پروفیشنل کار په وجه باندې دوی گیر کړل دی په خپل آله کې څه استعمال کړی دی په والو ټکولو کې دوی یو اس ام جی استعمال کړی دی موږ ریکور کړی دی او یو ډنډه دی او داسې کلکهونه ډنډه دی هغه مې ریکور کړی دی چې کوم څه استعمال کړی دی ارس ان شاء الله ریکور هغه ویډیو کې یو ښکار یا کمربندي بسر کړی وته چې جنگ ته روانه دا دی کدا دی کمربند چې کوم دی هغه دی چولې او کمربند موږ سره دی هغه مې جناری کوم نامه دې سره وحید پلار نوم دې سره فضل خان د کمزي مرزه کار روزګار سکی بار دوبه کړ سپروایزر یم دا ویډیو کې چوال کې دا خو تی کنه زور زم یو داده یو بل در سره او هغه داسې اکشن کې ټنډه بچی داسې هغه سوکتی هغه یو زما ودره کسان یو او چې تا به کوم ویل چې دا څه به کړی خو مام کړی دي دام کړی یو بل خاص تر سره تا به دی ویډیو والا ته ویل شي ویډیو کوي مړاوه مده بالکل دا کیسو کا هغه دا سم چې ما چې ویډیو نه وکړ د پلار مرته ولګي او ماته دا پته نه و چې ویډیو به دنیا ته شیر کیږي ویډیو ما په زبردستی باندې دنیا ته نشر کوله ما ساده ویډیو کوله ما چې پلار مرته ولګي دا 15 کسان دي پیسې را باندې جوړ دي چې ما زړه دښمنی و هغه تین دغه 15 کسان دي کنه 3 لک روپیا اخیستې دي یو دا کاسته پکې دا وژغه چې دا غاخه دی بیا مې په دا وجه داسې سره کول او هغه ویډیو ما سره دوکې سره خپل سړی رانه میډیا ته شو کړی دا وجه سو دا سړی چې تا ځان ته راوستو خپل راغی او خپل راتلو نه لیدل او نه مې کتل او بیا خالي میټو کې ستړي ماشي ورسره شوي وو هغه نه پس ما شک په وشو چې هغه نه بعد یو بل راغ هغه چې مې بیوس کړي شای مې پر شي عزت مې ورپسې شای مې پس کولې شاه سره مرز ول سره چې منه دا دی و یې منل چې بالکل دا کسان دي کانی دا سړی دی دا وژغه یو دغه د ور سره اندا 15 کسان دي ټول زمړول پیسې باندې منا په دا غوښوله په دا ډېر خفایم ډېر افسوس ته راته په دا چې د حکومت خو به عزت دی او د عوامو به عزت دی د قوم به عزت دی چې دا ویډیو دا شیر شي او وچلېږي ولې چې په کلی علاقه حکومت ته ویل پکار دي او دا چار د حکومت کوي عوام د پاره نه دي پکار چې مونږ داس په خپل وکی صحیح ده نو کستا د وجوز د کومونه په خپل کې ورلاندې وتی بیا خو بس انسان د زغلطي کېږي ویډیو دی ولې وکړه ویډیو مې ما ثبوت ته پر کوله په داسې معنی چانه منل چې به وای چې دا اسمار دي چې به سوي چې په خلکو د ځان خودلو لکه چې دا ما هوالو ډیر افلاطون یم نه ورلجل مې پلارانو ته ورانو ته چې منی د سړی سره مچ داس وکړل دا وګورسته وې منل هسه نه منل ما په دا وجه کړله په غلط فهمي سره بل کس نه شیر شوی دا او ما شر کړنه د ما شک منه شکی
نشه خو زه شراب نشه کوم دوبۍ کوم لاره بره کوم خو دلته که غلطه نشه راوتلې دي اوس ټوله په ما پر غلطه کومه نشه کې ایس نشه ده ایچ ټي سي نشه ده ګلو چې دا اوس کې بیا مازغه کار کوي نه مغزه خو مې کار کوي لکه دا مې په جوړ مزغه کړې وه څه دانه به څه نه جوړم خو مجبوره شوم یو وارث 2 کسان راغلي راپسې رانه خلاص شول اجرتیان وي اخري دغه راغی په دانه مخکې مې ونیولې وه هغه هم اجرت یو 3 لک روپۍ مې سره ثبت کړې وې لکه دغه وجې زمانه دا شوي دي نو اوس خلکو له څه ویل غواړي په دې څیز خفه یې؟ زه اوس ډېر سخت په خفه یم ډېر سخت افسوس کوم پې چې اوس انسان د غلطۍ کېږي نور نه په د حکومت باندې مې سترګې ټیټې دي په خفه یم چې د حکومت ولې دومره خلکو په نظر کې لاندې راوستلو چې حکومت ستا او تا خپل ځان ته حکومت جوړ کړی دی خالي سره په دا کیسه باندې ما تا خپل حکومت جوړ چې ته مله چې تا ځان ته خپل حکومت جوړ کړی دی ولې دته د ور نشو کولو خالي سره په دا ماته افسوس نور افسوس نشته د په مرګ راته ماته چې مړ مې وای افسوس نه ورته سره په دا افسوس دی راته چې زه تاسو سترګې نشه چګاولې چې ولې تا ځان ته حکومت جوړ ستاسو نوم دی رحمت الله دا دې څه دی دا ملګری دی تا وسره څه کولو ما ورسره کاس والی دی تا ورسره ولې والو جی هغه پسې خو چې ما پسې خو اجرتیان راوستو ستا ورسره سوی ما زه په دغه څلور کسو نور دي یو زه پنځه چې موږ ته پته ولګېده چې دغه کیس دا زه سره موږ ته غوڼه بیان وکړو څلور کسو مې نور ورته وشول جي بس بیا د ما ته څه نه وویل چې ته زما سره وې د ویډیو هم چاله بیا سینډ کا ویډیو میږ نه سینډ کړی د وراره دا هغې سینډ کړی میږ ته ویل چې دا خاص ویډیو وکړه د لای لګولې او د ویډیو هم چې وکړه بیا مطلب دا د نه واپس شو دا ټایم څه ټایم و دا ټایم سبوي ټایم و او بیا د گیر څنګه شو تښتېدلو کوشش دې کولو تښتېدلو کوشش مې نه کولو ما ثبوت کوشش کولو چې حکومت ته ورشه ثبوت وکړم هغه د ثبوت سړی ورکړو چې ما چې د 15 وړه چې څومره کسان دي که نه د هغې یو موبایل کس دی هغه مې ثبوت کولو هغه کس ورکړو ما نه ثبوت ونه زه یو بل ځای کې کېناستل درېدم اخري حکومت ماشاءالله دومره کوشش وکړو چې زه یې حرکت ته نه پرېږدول زه یې ګرفتار پولیس مني پولیس به چې نه مني حکومت څوک نه مني بیا خو ډېر خبرې کې ضرورت نشته حکومت ډېره زیاته مننه ډي اس پي عمران الله خټک صاحب سچو صاحب ستاسو یو جهان مننه عزتمندو دغه دوه ملزمان دي د دې نه وړاندې که د دې دا ویډیو ته وګورې که نه نو بس که ته چې چېرته بولیوډ او چېرته فلم لري هغه کړي دي داسې وهل پکې کوي خو بهرحال اوس دي دلته ولاړ دي انسان دی انسان کې کمی بیشی وي هر انسان نه غلطي کېږي خو بیا د سوشل میډیا استعمال او بیا په سوشل میډیا باندې شیر کول نو عزت جوزف چې کله هغه شیر شوي کم چې مدعیان یې دي خو ډېر زیات خفه شوي ځکه چې د چا بچی یو تی داسې بیا هم وخي او بیا خپرونه هم په سوشل میډیا باندې شایع کړي خفه خو ډېر وي دغه هر سړی پې خفه دی څومره قوم دی او خلک دی او چې یو مسلمان بل سړي ته ګوري چې دومره وال یې خوړلی دي ټول قوم پې خفه او بلکې ټول خلک پې خفه دي په دې باندې چې د کوم ظلم او خلکو کتله په سوشل میډیا باندې همیشه زه د پولیس له داد ورکوم ماشاءالله الحمدلله د دې په دې پولیس هتکړو کې بس دا یو کمال هم دی او زه به ورته یم چې یو جمال هم دی که بدرنګ سړی راولي هغه له جمال ورکړي لکه اوس دا دلته ودرې دې جرم نه مني که نه د دې نه علاوه که دې نه اوس مطلب ورلو بیا خو نه مني او کاتکړی وله ورواچې بس د خیره سره بیا به دله هغه رنګې خبرې کوي کمې خبرې چې بیا مونږ هم نشو کولی غرض مقصد هم دا دی چې د سوشل میډیا تاسو کم استعمال کوئ بیا په صحیح طریقې سره کوئ د دې ځای خلک دا ډېر باعزته مینه ناکو اوس د دې ډي اس پي صاحب څنګه خبره وکړه چې دا خو ډي اس پي صاحب د دې ځای د پولیس دغه د دوه قومونو که جګړه شوې وه څونه غټ زیان او غټ نقصان به یې کړو هغه دې ښه وه هغه د قومونو جګړې ته نه منځ نه وویستله د دې له کبله د دې مور او پلار هم دې سره ډېرې زیاتې خوارۍ کړي خو پته نه لګي چې ولې دې مور او پلار له د عزت په ځای چې کم دی د بې عزتۍ هغه تصویران ځای په ځای لګوي ډېره زیاته مننه